نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله رب العالمین په لار کې چا روزه نیولې د هغه به څومره اجر او ثوابي نو د روایتو کې د دقیق روزدار فضیلت بیانېږي. ابو سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله داس یو بنده نشته دی چې دی روزه نیسي یو ورځ د الله رب العالمین په لار کې الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار مگر چې د الله په لار کې دی روزه اونیسي نو الله پاک دغه سړی مخ لري کوي د جهنم نه د دغه روزي په وجه باندې 70 خریفا او یا کالا د او یا کالو په فاصله باندې الله پاک د دغه یوې روزي د وجنا د جهنم نه الله پاک لري کوي. ولی د الله رب العالمین په لار کې د روزي نیولې ده. بیا فرمای ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من صام یوما فی سبیل الله سوک چې د الله رب العالمین په لار کې یو ورځ روزه اونیسی جعل الله بینه و بین النار خندقا الله رب العالمین بددو د جهنم په میز کې یو خندق یو کند پیدا کی یو فاصله او بعد به پیدا کی کما بین السماء والارض لکه څنګه چې د زمکه او د اسمان په میز کې دی. نو د زمکه نواله تر د اسمانه پورې څومره خلا چې دا 1500 کال مزل دی نو دی به الله پاک دومره د جهنم نه لري کی د یوې روزې د وجنه. بیا که یو بنده د الله رب العالمین په لار کې 2 ورځې تیرې کړې 3 تیرې کړې ټوله میاشتې تیر کړه نو دته به د یوې روزې د وجنه دومره اجر او ثواب د 2 دغه 2 چنده بیا د 3 دغه 3 چنده ورپسې زنو نو دومره اجر او ثواب دی. بیا فرمای عمر ابن عبسه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من صام یوما فی سبیل الله سوک چې یو ورځ د الله پاک په لار کې روزه اونیسی بعدت منه النار د دنه به جهنم لری کړي شي مسیرته 100 عام د سلو کالو په فاصله باندې دی به د جهنم نه الله پاک د جهنم به دومره لری کی چې د سلو کالو فاصله به په منځ کې پیدا شي. نو ګوره بعضی روایتو کې را لکنه او یا کاله فاصله یا راله د زمکه او د اسمانو رسومره فاصله چې د دومره لوی خندق په الله دی په منځ کې راولي معنی 1500 کاله فاصله یا دی روایت کې رااله چې 100 کاله فاصله به الله پاک د دنه جهنم لري کی دا د یوې روزې د وجنه. نو ګوره په یو روزه دا د الله رب العالمین په لار کې دا وګر اجر یو دی کله بل ذکر کی کله بل نو دا وجه صدا نو دا د انسان د اخلاص په اعتبار باندې اخلاص چا سی وای نو دا غاغ بود د جهنم نه ډیر وي د چا اخلاص کمی ناغه تبم اغل ریواله د جهنم نه میلاویږي خو لګ وي. او یا فرمای فی سبیل الله د الله په لار کې نو یو سړی جهاد فی سبیل الله تل دی هم د الله په لار کې د جهاد هغه د مشقت لار ده دا غي ثواب سیوا دی. یو سړی دی د دعوت تبلیغ کې وتلې نو دام د الله پاک لار ده خو چرته د جهاد لار او کله چرته دعوت تبلیغ دا دوانه د الله لارې دي خو په دا یو کې مشقت سیوا دی په دې بلکې دا غي نه لک کم دی. یا د غرنګ یو سړی طالب العلم دی د علم په طلب کې دل دام د الله پاک د دین لار ده ولکه دې کې مشقت د جهاد فی سبیل الله نه لګ دی نو د الله پاک په لار کې وتلی دی ولکه بیا مشقت تکتلیش یا به اخلاص تکتلیش دا غي مناسب به ثواب میلاویږي. بیا فرمای معاذ ابن انس رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی من صام یوما فی سبیل الله سوک چې روزه اونیسی یو ورځ د الله په لار کې فی غیر رمضان په دې روایت کې راغلی د رمضان نه علاوه معنی نفلی روزه تنیسی نو فرمای بعد من النار 100 عام دی به د جهنم نه 100 کال لري کړي او فرمای سیر المزمر الجواد او داسې به لري کړي شي لکه یو چابکدس تیار کړي شوی اس چې څومره په تیزی سره زی دومره به دی لري کړي شي لکه چې چابکدس اس تیار اس
سل کال سونه مزل وکي کنه او دې سونه مزل توې کوي دونه به دا سړی الله پاک د جهنم نه لري کی. بیا فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من صام یوما فی سبیل الله څوک چې د الله په لار کې یو ورځ روزه ونیسي زحزح الله وجهه عن النار الله پاک په د مخ د جهنم نه لري کی بذالک اليوم د دقیوي ورځ په بدله کې 70 خریفا او یا کالا. ابو امامه رضی الله عنه فرمای چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی من صام یوما فی سبیل الله څوک چې روزه ونیسي یو ورځ د الله په لار کې جعل الله بینه و بین النار الله پاک په د دو د جهنم په منځ کې وګرځي خندقن یو خندق کما بین السماء والارض لکه څنګه چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې سونه فاصله ده دغه شانت خندق په الله پاک پیدا کړي دی به جهنم نه دومره لری شي. نو ګوره دې روایتو کې د هغه روزدار د روزې فضیلت دی چې د الله رب العالمین په لار کې دی فی سبیل الله دی او روزه نیسی. او بیا هم د نفلی روزې ثواب ذکر شو. نو د نفلی روزې د پاسه چې د رمضان المبارک څومره ثواب فضیلت دی نو چې د نفلی کوم ثواب دی نو دا د رمضان المبارک د روزې په طریقې اولا دی ځکه د رمضان فضیلت دی په نفلی روزه باندې نو هغه دا ثواب په رمضان مبارک کې با په طریقې اولا میلاویږي او دا غینه به زیات میلاویږي.